د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینر امیر مقام ویلي دي چې کراچۍ کې د سواد بیګناه وجلې شوي تنانو په غم په شمول دوی په هر راپیښ تکلیف کې د خپل ولس سره ودرېږي او د پښتنو سره کېدونکي ظلم په ضد دوی همیش غږ پورته کړی. دا خبرې انجینر امیر مقام په حلقه PK4 جامبیل پرونه کې لوی شمولتي غونډې ته کړي. خپل دوره مې منسوخ کړه او ډایرکټ کراچۍ ته رالم، خپل کور ته نه کراچۍ ته رالم او دا خلکو دا مظلومانو وکیل جوړ شوم او ما ورته وویل که چا زړه تپوس نه کړه ستاسو دا خیالي چې د پښتنو وینه ارزانه ده، دا ارزانه نه ده. د دې قیمت موږ ټول دوسره ولاړ یو چې په کوم ځای کې د دې خلکو لپاره به اواز پورته کړو، د دې لپاره به جدوجہد کوو او ما که حکومت سنجیده نوټس وانغست نو زموږ لا عمل به بلي. په سبا له وزیر اعلی هم هلته ناست، گورنر هم هلته ناست او بل هم هلته ناست. خلک داسې لیډري کوي، خلک داسې نماینده کوي. ما ته په دې خبره فخر دی چې زما په وجه هغه کیس ټولې دنیا ته ښکاره شو، ټول پاکستان ته ښکاره شو. انجینر امیر مقام وویل چې دوی اسمبلی غړیتوب نه بغیر د ملکن ډیویژن لپاره د ګیس او د بجلی غټو منصوبو باندې لاس پورې کړی و، کومې چې د دې حکومت د نااهلۍ له وجې د زړه ښکار دي. ډیویژن کې د کسټم ایکټ نفاذ ختمولو لپاره دوی خپله استعفا پیش کړې وه. چې د ګیس سواد ته ما بل لاین ملکن ډیویژن ته نه وې راوستی نو دلته خو یو وړوکی شانتې شپږ انچې لاین راغلی او د سیدو پورې ګیس ته خورېدی هم نه شو. نو هغه غټه منصوبه د ټول ډیویژن لا هغه 102 کیلومیټر لاین ما د مردان نه راوستی سواد ته چې د کم غره سر ته رسوي نو هر غره سر ته به رسېده انشاءالله تعالی. کله په تاسو کسټم ایکټ لاګو شو، خلک کار داسې کوي، کسټم ایکټ دلته لاګو شو او دفتر یې په منګوره کې واغستې او ټیکس به جمع کوئ، هر څه به جمع کوئ او موږ ته زموږ پارټیوں چې دا موږ ته صوبایي حکومت PTI حکومت را لېږلی زموږ مجبوري ده ټیکس به ورکوئ. د ملکن خلک د اسمان نه دی راغلی نو بیا د ملکن اواز بیا زه جوړ شوی، زه ایډوایزر وم د نواز شریف صاحب سره او زما ورور د قومي اسمبلی ممبر و چې ټول کارتوس زموږ ختم شو او نه شوه نو ما له دواړو استعفاګانې وړې په مرګ کې مې د نواز شریف په مخ کې ویشتې وي چې زموږ په دور کې په دې ډیویژن په خلکو ټیکس نافذ شو. زموږ د دواړو وروڼو استعفاګانې والا زموږ د سیاست څه جواز نه جوړېږي. دا خلک د زده کي سیاست خلک داسې کوي او بیا چې نواز شریف ډېر وسوکه نو عیسی اقدار ته عیسی اقدار صاحب الفاظ ماتم یاد دی. عیسی اقدار صاحب اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دا الفاظ دستوري نه وړاندې د شریف آباد نه تر پروڼه چنار پورې ریلی هم تابع کړی شوې وه چې پکې د ګڼ شمېر ګاډو په شکل قافله کې انجینر امیر مقام ته تود هرکلی وشو. راجوړه دستوره کې د عوامي نېشنل ګوند لارښود محمد رسول خان د خپل ګڼ شمېر ملګرو او خپلوانو سره په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. دغه رنګ په دې موقع د جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي نه هم ګڼ شمېر کسان په پاکستان مسلم لیگ نون ډله کې شامل شو، کوم ته چې انجینر امیر مقام د پارټۍ ټوپۍ په سر کړې. په دې موقع دغه دستوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي او ضلعي مشران هم شریک ول.